وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن تا توانی دور شد از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنہا ہمین بر جا سند یار بد بر دین و بر ایمان زند. درود پاک شریف الولے شوق محبت صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد فی الاولین وفی الاخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. گران مومنان و مسلمانان نورونو دو کلام عظیم الشان د سورہ بقرہ شریفی و اتیایم نمبر آیت تی او گویا کی یو لسم رکوع دا. ماستاسو په درون حضور کې د دینا س آیتونه مبارکه تلاوت کړي او درې آیتونه درې آیتونه مبارکه چې په دې یو آیت کریمه مبارکه کې ذکر د دې خبره دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د کتاب ورکولو او بیا پاغي مبارکانو پس پر لپسی رسولان د هغه درا لګلو او بیا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د معجزات او د کتابونو د کتاب ورکول د هغه تذکرہ په دې یو آیت کریمه مبارکه کې وز دایات ساته پیغمبر وہ عام طور خبر کو پیغمبر د خدای خو یو نبی دی یو رسول دی نبی او رسول نو الله رب العزت انبیاء کرام امرا لګلی دي او رسولان امرا لګلی دي ودلته کې معلومیږي دا چې د نبی او د رسول په منځ کې څه فرق شته
یعنی څه فرق شته. نور ټول چې دی نو که انبیا دي او که رسولان دي دا ټول د مخلوق د هدایت لپاره راغلي دي، د هدایت لپاره. او دا خبره یاد ساتئ چې د انسان په دې بدن کې الله رب العزت ګوره یو دل عقل ورکړی دی او بل دل 15 خواص ورکړي دي، خواص ظاهري 15 چې هغه خواص چې کوم دي نو په هغې کې یو قوت لامسه ده، یو پکې قوت ذائقه ده، او بل چې دی دریم نمبر قوت سامعه ده او قوت باصره ده، او بل قوت شامه ده. دا قوت ذائقه په دې خوله کې د ژبې د پاسه الله رب العزت دا پیدا کړی دی چې یاره دا انسان داسې څه شی ونه خوري چې هغه د دپاره مضر وي، ضرري وي. دې باندې کوم شی سکلی شي نو هغه پې معلومیږي. او په دې قوت شامه باندې دا چې کوم شی د بویولو سره تعلق ساتي نو په دې باندې هغه معلومیږي، هلکه دا خوږ بوی دی او بد بوی دی. دارنګې په قوت سامعه باندې دا معلومیږي چې بایی دا آواز لوی دی، دا آواز نری دی، دا آواز چې کوم دی نو د زنانه دی که د نارینه دی که د خپل دی که د پردي دی، دا ټول پکې پته لګي چې کله مخکې چې کله د ده په دې حافظه کې دا خبره پرته وي چې مخکې د چا آواز یې اورېدلي نو هلکه وي دا خو راباندې فلاني آوازونه دي. اوس که نه یې اورېدلي نو دومره پته لګي چې دا د سړي آواز دی که د زنانه آواز دی یا دا د زناور آواز دی، مثال پته لګي. نو په دې باندې هغه د مسموعاتو سره تعلق ساتونکي شی نو هغه په قوت سامعه باندې څه کېږي معلومیږي. او قوت لامسه باندې چې کوم دی نو چې کوم شی د ملموساتو سره تعلق ساتي چې دا نرم دی، دا ګرم دی، دا چې دی نو یخ دی، دا سخت دی وغیره وغیره. او په قوت باصره باندې دا معلومیږي چې دا بنی آدم دی که دا زناور دی که دا مثال په طور باندې دیوال دی، دا سپین دی، دا تور دی، دا په دې دا معلوم. او په عقل باندې هم چې کوم دی نو ډېر څیزونه داسې دي چې په عقل معلومیږي. لکه مثال په طور باندې یو سړی یو ځای ته لاړ، هلته کې ناست دی. اوس اکثر چې دی نو یو کمره د باغې کې 2 کسه ناست دي یا 3 کسه ناست دي، مخې ته چې کوم دی نو پیزار پراته دي، 2 جوړې پیزار پراته دي، بالفرض 3 پراته دي. یاره دې کمره کې 3 کسان. الله رب العزت دا کل کائنات پیدا کړی دی، بیستن و اسمان دی، غرونو ته وګوره، سیندریو ته وګوره، قسمه قسم عجایبات دي. نو دی چې کوم دی نو دی ورته په دې سترګو باندې وګوري، کومو ځایونو ته تللي په هغې باندې لاړ شي او چې کله وګوري نو دی وایي هلکه الله رب العزت شته دی، ځکه دا کائنات شته نو د دې خالق هم شته، مصنوعات شته نو صانع هم موجود. نو ګوره د دې نه استدلال په څه باندې وکړي؟ په دې باندې وکړي چې الله شته. او دا یاد ساتئ چې کله یو سړی په شاهق جبل کې دی، معنا دا چې په یو داسې جزیره کې دی چې هلته د انسان رسایي د سره نه کېږي، بلکل په څه طریقه. خدا کس چې تا
دیوانو یا مارغانو چې ته اوچت کړی دی او درندګانو هلته یې وړلي دی او بس دی په هغه جزیره کې مثال په طور باندې دی یا بس مور پرېښی دی چې ته بس وو و دلته چې دی پیغمبر نه دی راغلی خو د ده د عقل چې دی نو دا داسې کار کوي چې هلکه دی به سوچ کوي فکر به کوي اسمان ته به ګوري غرونو ته به ګوري خپل ځان کې به سوچ کوي ځکه د عالم دوه عالم دي په دې حساب سره یو عالم صغرا دی یو عالم کبرا دی نو دی به په دې خپل ذات باندې سوچ کوي چې بھئی دا زما د سر کې سترګې دا غوږونه دا پوزه دا خوله دا غاښونه دا بدن ټول دا خو چې دی نو د خپله ځانه نه دي پیدا دا چا پیدا کړي هغه خلق چې هغې قائل د دې خبرې دي چې دا نظام په خپله چلیږي لکه دهریان چې ورته ویلې کېږي هغې وایي دا به خود چلیږي دا څوک چلی نه د الله نه منکر دي د ذات تبارک تعالی نو یو پیره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مناظره وه د یو دهري دا مناظره چې دی نو داسې د سمندر د دریاب نه پورې غاړه یې ښودې وه امام صاحب رحمت الله علیه به هغې ته ته نو داسې لږ لیټ شو چې لیټ شو هغې راغونډ شوي وو چې دی راورسېدو ګوره ورته یې دا د مسلمانانو امام ځان ته وایي او دی چې کوم دی نو د ټیم نه وروسته راغی یاره وایي ناشنا غونته کار وشو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی اوس په دې خپل دغه کې راګیري وایي د سمندر په غاړه چې رالم نو کشتۍ نه وه چې پکې راناست یو راغلی وي خو بیا مې کتل یو عظیمه ونه راوختله خود به خود راوخت بیا چې دی هغه ونه راپرېوتله او هغه تختې شوله او بیا ترې نه چې دی د تختې یو بل سره یو ځای شو کشتۍ ترې جوړه شو زه پکې کېناستم او مثلا دهري وایي ګوره څونه لوی دروغ وې ونه په خپله څنګه راوخته ټوټې ټوټې څنګه شوه کشتۍ ترې څنګه داسې جوړه شوه بغیر د نجار نه او بیا چې دی نو یو ځای څنګه شو دا نو هغه ورته وایي دقه مونږ هم وایو چې یوه کشتۍ بغیر د صانع نه بغیر د کاریګر نه جوړېدل تاسو نه منئ یو ونه راخیجول په خپله راختل نه منئ نو دا کل کائنات په خپله بغیر د الله رب العزت نه څنګه چلیدی شي نو دی په دې عقلي دلیل باندې هغې څه کړه وواله عقل شته که نه یاره ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې عقل هم الله پیدا کړی دی دې وجې نه زمونږ د درسیاتو کې کم کتابونه چې پړاویږي مدارسو کې پای کې یو کتاب د شرح عقاید ورته وایي هغې کې دا مسله ذکر کړې ده چې د مخلوق ته د علم د حاصلېدو دپاره 3 سبب دي اسباب العلم للخلق 3 اسباب یو سبب عقل دی هلکه ویونه په خپل عقل وچلوه که نه ته دغه واخله او تاسو د ساده پښتو کې وایي کمکل خبره کوي هوښیار ترې سالي قیاس وباسي هوښیار ترې نه هغه اخلي چې هلکه دا خبره دی چاته وایي چې هلکه عقل دی د چا نه زده کوي د کمکلو نه نو هغې کې په خپل عقل نه نو تا ته څنګه زده کوه و یاره هغې به یو کار وکړه کمکلو نو هغې پورې به خلکو وخاندل نو ما به هغه نه کوو ځکه چې خلکو پسې وخاندل دا ټول په عقل باندې معلومېږي یاره او په خواص دویم نمبر خواص په خواصو باندې علم راځي ما تاسو ته ویلې اوس مثال په طور باندې تا سره عطر دي اوس هلکه دا کوم عطر دي ته ورته ګوره که نه په سترګو باندې خو دا نه معلومېږي دا کوم عطر دي رنګونه خو به یوي خو چې کله د سپېمو ته د قوت شامې ته دغه لیبارټرۍ ته ور مخکې کړي او هلکه دا چمبیلي دي دا ود دي
دا چې دی مثال په طور باندې مشک دی او دا عنبر دی وغیره وغیره مختلف نو دا تا په قوت په خاصه باندې دی معلوم په خص باندې داسې ډېر راواخلي او دارنګې چې دی دریم نمبر دغه هغه خبر صادق دی چې هغه کتابونه الله رب العزت را لیږلي نو خبره دې راولم چې انبیاء کرام 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران یا بل روایت پکې شته دی چې 2,40,000 زیاتو کم پیغمبران مولا علی قاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی لیکن مشهور دغه چې دی نو 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران نو دی کې 314 چې دی نو دا رسولان دي 314 رسولان او دا نور چې دی نو دا انبیاء دي یعنی مونږ تاسو ته نبیان دي علیهم السلام انبیاء علیهم السلام اوس نبی او رسول نو دی کې څه فرق دی نو نبی دی ته وی انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبلیغ احکام وليس معه كتاب متجدد یا معه کتاب متجدد ام لا هغه انسان چې هغه الله تعالی د خلقو د هدایت لپاره را لېږلي خو نبی ته وګورئ چې د خلقو د هدایت لپاره الله را لېږلي چې دې ته به د الله د احکام رسوي خو که ده سره نوي کتاب یو که نه نور نبي کتاب ورسره یو که نه او رسول همدغه تعریف دی انسان هغه انسان چې الله رب العزت را لېږلي او د ده سره کتاب متجدد وي نوی کتاب ورسره وي دغه ته رسول وایي ښه اوس تاسو وګورئ موسی علیه السلام د الله رسول دی عیسی علیه السلام د الله رسول دی داود علیه السلام د الله رسول دی نو په دې کې اوس دا ترتیب تاسو ذهن کې وساتئ یو ګوري انسان دی په دې ټول مخلوق کې دا اشرف المخلوقات په انسانانو کې بیا مؤمنانو کې بیا ولی د الله اولیو پس شهید صدیق نبی انبیاء کرام رسولان او انبیاء کرامو کې چې کوم دی نو بیا څلور برګزیده رسولان او بیا د دې ټولو په شریک سردار چې دی نو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی دا یاد ساتئ اوس په خواصو چې کوم شی معلومیږي او په عقل باندې نو دغه قوت الله تعالی په دې انسان کې پیدا کړی دی خو یا چې کوم په دې خواصو باندې او په عقل نه معلومیږي ما تاسو مثال مخکې درکړی په ژبه باندې به دا معلوم کړي چې دا شی خوږ دی خوړل پکار دی که نه دي هلکه خوږ دی خو زما شوګر دی نو دا شوګر له دا نه دی ښه دا پرې معلومولی شي اوهو دا خو ډېر خوږ هلکه نه یې خورم شوګر مې ښه بهی دا ښه دی دا تریخ دی دا تروش دی مثال کو خو یاره اوس دا خبره به په کوم ځای باندې په دې حس باندې اوس دا نه معلومي دا حلال دی که دا حرام دی دا حلال دی که دا حرام دی دا پردی حق دی او که دا خپل دی دا حرام حلال چې دی نو دا به په دې خبر صادق باندې معلومیږي دې دپاره الله پاک رسولان را لېږلي و سره کتابونه را لېږلي نو دغه رسول چې دی الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب او خامخا په تاکید سره ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب الکتاب الف لام مهدی دی مراد دی نه تورات شریف وقفینا من بعده بالرسل او پرلپسې لېږلي موږ رسولان یعنی رسول د دوی نه موږ پرلپسې لېږلي رسولان رسول یې ویلې جمع ده ګڼ رسولان وآتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم علیه السلام ته
قرآن عظیم الشان کې ګوري د زوی نوم هم ذکر دی او د مور نوم هم ذکر دی. عیسی علیه السلام بچی دی او د مور نوم چې دی مریم دی علیه السلام. او په قرآن کې چې دی د یو صحابي نوم هم ذکر دی چې هغه زید رضی الله عنه دی. دا یاد ساتئ څه دی؟ زید رضی الله عنه. نو دلته کې الله رب العزت فرمایي ورکړو موږ عیسی علیه السلام ته او ورکړو موږ عیسی علیه السلام چې زوی د مریم علیه السلام دی البینات واضح دلایل معجزات او کتاب. ګوري دته چې دی نو انجیل یو تورات ته موسی علیه السلام ته میلاو دی، انجیل عیسی علیه السلام ته میلاو دی، زبور داود علیه السلام. قرآن عظیم الشان محبوب کریم رؤوف الرحیم سب ملاو. محبوب علیہ السلام امام الانبیاء او کتاب قرآن عظیم الشان ام الکتاب. او کم ځای کې چې محبوب علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړل نو هغه بکه مبارکه ام القرى هغې ته ویل کېږي. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او تایید کړو مونږه د عیسی علیه السلام پر جبرئیل امین سره. روح القدس نه مراد جبرئیل امین دی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. پس هر کله چې راغی تاسو ته عظمت والا رسول د عیسی علیه السلام مبارک نرستو د موسی علیه السلام نرستو عیسی علیه السلام داسې رسولان راغلي وو، انبیا راغلي وو. نو چې کله به هم راغی خو داسې رسول به تشریف راوړو لوی شان والا رسول به و. خو یاره بما لا تهوا انفسکم په هغه څه باندې چې ستاسو نفسونو به نه خوښه و، ستاسو د نفسونو د خواهشاتو نه به خلاف و، هغې باندې به یې راتللو کړو. نو استکبرتم تاسو به تکبر وکړه د هغې نه د منلو نه، هغې منلو ته بیا تیار نه وي. استکبرتم او دا الله حکم او دا الله پیغمبر دا نه منل چې دي نو دا خود به خود تکبر دی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان باره کې الله فرمایي منې وکړو تکبر یې وکړو. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یو ټولې د دینه چې دی تاسو تکذیب کړی و دا رسولانو دا چې کوم راغلي، او فریقا تقتلون یو ټولې تاسو چې دی نو څه کړی و قتل کړی و، رسولان به یې قتلول. او دا خلک وایي علماء کرام خلک قتلوي که نه، موږ وایو رسولان یې نه دي پرېښي، علما ورته څه دي تاسو فکر رایې که رسولان او په یو ورځ کې به بلا رسولان او انبیا کرام قتلول. او که چا به منع کول نو بیا به هغې چې دی نو هغه علما کرام به هم قتلول. وقالو قلوبنا غلف. او ویل به دوی چې زمونږ زړونه جرنده دي، یعنی په غلاف کې دي، پرده کې مغلوف دي. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بلکې الله رب العزت په دوی باندې لعنت کړی دی. په څه باندې؟ په سبب د کفر د دوی. فقليلا ما يؤمنون. پس لږ ډېر لږ هغه دي چې دوی ایمان راوړونکي دي. نو دا ایمان راوړونکي خلک ګورې دا یاد ساتئ، دا به لږي دا به ډېر نه وي. نو په دې پسې به نه ځئ چې یاره یو شی یو ډله لویه ده نو ته به ویل چې ګینې دا په حقه دي ځکه ډېر دي. دا غلط سوچ دی. په دنیا کې چې ته موازنه وکړې نو کفار ډېر دي، کفار مشرکین ډېر دي، کفار ډېر دي. او څومره ډېر دي چې 9,999 مشرکین او کفار دي. نو دا یو چې دی څه دی پکې دا مسلمان. یا مثال حضور علیہ السلام ورکوي لکه تور غوی دی، د دې تور غوی په دې ملا باندې په دې خېټک باندې څه شی دی؟ یو سپین داغ دی. دغه داغ سپین چې دی نو دا څه دي؟ د دې مثال دا مسلمانان دي او دا نور ټول څه دي؟ دې ځای کې الله وایي
فقلیلا ما یؤمن، فډیر لږ د دوی نه هغه دي، لږ هغه دي چې دوی ایمان راوړونکي دي. دې وجې نه تاسو وګورئ، ما تاسو ته عرض وکړو په دې کله چې د دې حلالو ځناورو بچي کېږي نو دا ډېر لږ وي. د میخ یو بچي، د غوا یو بچي، د بیزې زیات نه زیات 2 یا 3 شي که نه. خو دا راته ووایي د دې سپو څونه بچي، دا چې که مردار شیان دي څونه بچي راوړي بلا شي. خو برکت چې دی نو هغه دغې سره نه وي. یو بزرګو د هغه نه چا تپوس وکړو، وی دا راته چې ووایي چې د دې سپو دا بچي ډېر زیات کېږي، او بیا چې ګورې نو چې ته بس په ډېر په یو محله کې به چې ته یو سپی دوی، یو داسې په کلي کې به چې ته 2-3 سپي یو مثال، او دا څاروي خو چې دی نو غوجلې ډکې دي او لارې کوڅې ډکې دي او ګورمې دي د هر شي. هغه ورته بچو په دې راز پوهې. الله اکبر، څه ښکلې خبرې کړې. وی تاسو ګورئ وی دا سپی چې دی دی به ټوله شپه غاپي، ټوله شپه، خو چې سهار ټیم شي نو دی به سر کېږدي اوده به شي. او دا څاروي چې دی نو د ماښام د غاړې نه دی ښه په ارام باندې ملاستې، خو چې کله دا سهار د دې نیکانو دا ټیم شي نو دغه وخت کې دی پاسي او شخوند شروع کړي. نو د دې راز وي په دغه ځای کې دی چې یاره الله په دې کې دومره برکت یې ښودلی دی. او دا مسله خو خیر هغه بزرګ ډېره یو ښه تجزیه کړې ده، خو ځکه چې دا شپه 3 پاره ده که نه. یو پار څه دی؟ دا یو پار د جناتو دی، بل پار د ځناورو دی، د دې وحشي ځناورو، او 3م پار چې دی دا د نیکانو خلکو دی، د نیکانو. دې وخت کې دا عبادت ګزار خپل عبادتونه کوي. بهرحال ما ستاسو په حضور کې عرض کوو چې د کنده کې مرداره پرته نو په هغې باندې دا ګنده خړي څومره وي، او چې تا باغ کرلی دی، مزیدار چمن دی تیار کړی دی، قسمه قسم ګلونه دي پکې، نو په هغې کې به بوراګان یا به پکې یوي یا به پکې 2 زیات نه زیات 3 دي شي مثال په توګه، خو تقریبا دغه 2-3 پکې ښکلی باغ. خو یاره چې دا ګنده خړو نه بیا وروسته د هغې څه انجام وي، او چې دا کله د دغې کې هغه وګرځي او بورا مچۍ وګرځي پکې، د هغې نه بیا څونه ښکلي شی جوړ شي. نو الله وفرمیل چې فقلیلا ما یؤمنون، دا مې دې پورې تاسو ته عرض وکړو. اوس دا بله ایت کریمه دا لږ اوږد دی، په دې باندې به بیا بحث یعنی هغې خپل ځان لوی تقریر دی، خو ما تاسو په آخر کې دا خبره تاسو ته عرض کومه چې وګورئ یو عقل دی، یو خواص دي، او بل دا خبر صادق قرآن عظیم الشان لکه مونږ ته راغلی. ټول انبیاء کرام چې څومره راغلي دي د دې ټولو سردار زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر دی. د ټولو کتابونو ناسخ او الکتب، د ټولو کتابونو سماویو اصل چې دی نو دا قرآن عظیم الشان دی. خو یاره اوس تاسو وګورئ چې کوم شی په خواصو معلومیږي نو هغه په عقل نه معلومیږي، کوم شی په عقل معلومیږي په خواصو نه معلومیږي، او کوم شی چې په خبرې صادق معلومیږي هغه په عقل او په خواصو نه معلومیږي. د دې وجې نه چې دی دا کتابونه د غیب تعریف لیکي نو هغه څه وایي ما لا یدرک بالحس ولا یقتضي بداهة العقل. نو هغه په دې خبرې صادق باندې په دې به معلومیږي. خدای پاک به د جنت نه ذکر کړي، د حورو ذکر به راغلي، د نعمتونو د جنت ذکر به راغلي، دا ټول د پیغمبرانو ذکر یې کړی دی، د ملائکو ذکر یې کړی دی. دا هغه څیزونو چې هغې ته مغیبات ویل کېږي زما او ستا نه پټ دي، نو هغه په خبرې صادق معلومیږي، هغه په دې خواصو نه معلومیږي. دې ته ضرورت و، او که ضرورت ورته نه وي نو بیا به الله رب العزت پیغمبران او کتابونه بیا نه رالیږل.
لکه چې مونږ او تاسو کې څوک سلیم الطبع انسان وي نو مونږه بې پیدې شیزونو بې پیدې کارونو ځان ساتو او دا حدیث هم دی چې لایاني نه به سلیم الطبع سړی ځان ساتي کریم انسان به هغه چې هغه د لایاني بېهوده دغه نه چې دی نو هغه ځان ساتي نو غرض مې دا دی په دې وجه باندې دا خبرې صادق چې دی اوس په دې کې مونږ دپاره څه دي د خواصو خبره راځي نو هغې کې به هغې نه کارلو عقل خبره راځي نو هغې کې به د عقل نه کارلو او چې کله د خبرې صادق خبره راځي نه کې به بیا په دې کې 500 د احکامو چې دی نو آیتونه کم الله حلال کړي دي کم الله حرام کړي دي کم چې دی نو مثال په طور په مرتبه د فرض کې دي کم په مرتبه د جواز او عدم جواز کې دي د هغې دپاره بیا چې دی نو علماو د دې کتاب احادیثو په رڼا کې اصول وضع کړي دي او بیا موږ او تاسو ته مخې ته ایښي دي او په هغې باندې بیا د زندګۍ تېرولو ما تاسو ته د منځ کې یو خبره وکړله هغې دپاره نوجوانانو ته یو ټکې کوم نو بس بیا دعا کوو تاسو ګورئ ما تاسو ته وویلې چې هغه بزرګ ورته وایي چې دا سپي چې دی ټوله شپه وغاپي او بیا چې دی نو سر کېږي سار کې نو څه مو خیال دی نوجوانانو بچیانو تاسو ته دا ول وایم اگر چې اوس دا څیزونه د دې مشرانو سره هم دي خو ډېرو کمو مشرانو سره ټوله شپه ټنګې 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 چې راپاسې نو بس دا بچې به لګېږي دا خورلنه به لګېږي په دې موبایل کې دا نوجوان به لګېږي په دې موبایل کې او چې کله پوه شي چې اوس خدا دې که خیري درې نیمې څه کم څلور څه کم درې وغیره بجې شوي دا به بیا سبا له چې دی نو د ناخوالۍ نه به چې ته سکول ته هم تلل غواړي چې ته څه کار به هم کول غواړي نو هغه بیا څه کي موبایل کېږي نو بس بیا دغه ټیم کې سر ولګي نو بیا تیار څه پاتې فرض مونځ ته بیا پاتې شي ولې پاتې شي نو بیا به په دغه کور کې برکت د کوم ځای نه راشي مونږ چغې وو برکت نشته دی رزق مې تنګ دی بچي مې خبره نه مني یار څنګه به خبره ومني تا بچي ته چې دی د دې قرآن په ځای باندې تا وله موبایل ورسره پرې رضا شوي که دې اخیستې وله نه وي تپوس یې ترې نه دی کړی چې دا موبایل د کوم ځای نه راغلی ستا سره زما خو دونه تنها نشته زما خو دومره انکم نشته تا سره دا د کوم ځای د مثال په طور باندې راغی علی هذا القیاس په دې خفه کېږئ ما خو لږ کنټرول دا نوجوانانو ته زما دا نصیحت دی چې دې باندې لږ کنټرول وکړي دا ډېر غلط طرف ته چې دی نو سړی بیایي ډېر ناکاره طرف ته سړی بیایي او په دې کې دی نو د زوی به پلار ته چې دی نو مخې ته ودرېږي دلته وایي زه هم داسې یم او دا هم داسې دی نو راشه ته هم پکې داسې وکړه د لوڼو حال هغه لوڼو خپلې نه وي هغه خو چې ترډمانې را یو ځای کړي وو هغې چې دی نو خپل دغه وکړي هغه خپل لایکونو باندې چې دی نو پیسې ګټي او دلته پې دا بهترین ښکلې معاشره پې تباه و برباده شي زما غرض دا دی چې که دې قرآن ته موږ متوجه شو که نه دې سره کم از کم تاسو ځان ته دا خبره مخې ته کې چې د سهار مونځ پسې سورت یاسین لولې ماسپښین مانځه پسې لقد صدق الله رسوله الرؤیا کم از کم لولې مازدیګر مانځه پسې اما یتساءلون سورت لولې دغه آخره سپاره کې چې لومبنۍ سورت بیا چې دی تبارک الذي شریفه ده ماسوتن پسې هر مونځ پسې لولې هر ماسوتن یې لولې چې کله مونځ وکړې د جمعې په شپه خو تاسې هم چې دی په جومات کې ویلې کېږي خود ځان لې هم لولې او بیا چې دی د ماسوتن مانځه نه پس چې دی صورت واقعه لولې په دې کې هر څه راغونډ دي الله دې مال اول تاسو موږ ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علي الا البلاغ واخر دعوه الحمد لله دعاءك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الهي انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا محبه ذاتك اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى من لدينا وعلى سبيل تقصيرات معاف كده ايمان دين اهل سلامه يا نصيبك اللهم يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا مجيب الدعوات
أجب دعواتنا ودعوات جميع المسلمين بحرمة ياسين بحرمة صلى الله تعالى سنة كوي من